ماشاءالله ډېر بهترین فرنچ فرایز چې دي نو راوند شیپ ولې جوړ شوي دي. د دې تاسو صرف اواز ته ګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. عرفان الدین تاسو په خدمت کې حاضر دی د یو نوي ویډیو سره او د یو نوي ریسیپي سره. ان شاء الله نن به تاسو سره فرنچ فرایز ریسیپي چې دي نو هغه شیر کوم. نو امید لرم چې تاسو به ویډیو ډیره زیاته خوښه شي. نو راځئ چې وګورو چې فرنچ فرایز څنګه تیاریږي او د دې لپاره موږ د کم شیزونو ضرورت دی. نو راځئ چې وګورو چې دا څنګه تیاریږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ودانې الوګان سمال سایز والا چې دي نو هغه ما بالکل د هغې نه پوستکي لر کړي او بیا مې هغه په اوبو کې لږ ساعت دپاره کېښودل چې د الوګانو چې کوم سپینې اوبه دي چې هغه اوبه چې دي هغه د دې نه لر شي. دا به موږ د دې سلایسر په مدد سره دا چې دي نو دا موږ کټ کوو. نو دوه قسمه فرنچ فرایز چې دي نه به موږ استعمالوو. نو تاسو ګورئ څه نیمه حصه چې دی نو هغه به د دې سلایسر په مدد سره کټ کوو او نیم به د دې سلایسر په مدد سره انشاءالله کټ کوو. نو ستاسو خوښه ده چې په کومه طریقه یې کټ کوئ. دا ټول زه په دې طریقه باندې کټ کوم بیا ستاسو سره میلاویږم. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې سلایسر په مدد سره موږ یو 4 دانې الوګان چې دي نو هغه کټ کړل. تاسو وګورئ چې دا څومره ښکلي زبردست نري راغلي دي. انشاءالله اوس به د دې بل سایډ باندې چې دی نو په دې باندې به ټرای وکړو چې دا څنګه کټ کېږي. تاسو ته دا ښیم. دا چې دی نو دا بالکل داسې سایز کې کټ کېږي. نو زه دا یو 4 دانې پاتې شي دي دا هم په دې شیپ کې کټ کوم. بیا انشاءالله ستاسو سره واپس ملاقات کوو. دا تاسو وکتل دا یو سایډ چې دی نو دا هم مونږ چې دی نو دا کټ کو. دا تاسو ولیدو او په دې بل سلایسر باندې مونږ دا یو چې دی نو دا کټ کو. دا ډېر زیات زبردست دي. اوس دا چې دی نو دا به لږ ساعت دپاره مونږ په اوبو کې به دا اچو. دا به یو 15 منټو دپاره لږ په اوبو کې ایسارو او سره سره په دې کې یو چمچ چې دی نو موږ په دې کې مالګه واچو. مالګه به په دې وجه باندې اچو چې د دې الو کې چې کوم غوړوالی دی نو هغه به د دې مالګې په مدد سره چې دی نو دا غوړوالی به ختم شي. انشاءالله 15 منټه کې به د دې نه دا مالګه چې دی نو دا په دې کې حل شي او غوړوالی به د دې نه ختم شي او انشاءالله تعالی چې د هغې نه پس به بیا موږ دا پخوو. الوګان چې دی نو دا موږ وینځل او دا ماشاءالله ښه ښکلي برابر شو. اوس د ذایقې دپاره دې کې چې دی نو 1 ټي سپون چې دی نو په دې کې چili پاوډر په دې کې اچو او سره په دې کې 1/2 ټي سپون چې دی نو په دې کې موږ سالټ اچو. دا به لږ ساعت دپاره په خپلو کې موږ میکس کړو. دې به انشاءالله تعالی دا چې کله دا به اوس لږ ساعت له موږ داسې خواره واره کېږو چې دا الوګان چې دی دا لږ معمولي غونته کې وچ شي. د وچېدو نه پس به انشاءالله تعالی چې دا بیا موږ پخوو. دا به ډېر ټرای کې زه داسې ګیر چاپېره ایږدم د دې لوښي نه به یې راوباسو او په دې باندې به لږ زور کړو ځکه چې په دې الوګانو کې خپلې هم اوبه وي او څه پکې مالګه هم ده. نو مالګه چې ده نو هغه هم لږ ګوټې اوبه پیدا کوي. دا چې کله موږ وچ شي انشاءالله تعالی دا به بیا تاسو به دا وګورئ دا به ډېر زیات ډېر زبردست وي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا تاسو وګورئ الوګان چې دی نو دا لږ وچ شوي دي خو چونکې موسم دلته کې داسې دی چې باران وریږي دا چې کله نور وي او په هغې کې سړی کېږي نو دا ډېر زیات زر چې دی نو دا وچېږي. بهرحال دا اوس هم ښه ښکلي برابر دي. نو دې دپاره موږ اوس کړهی چې دی نو دا په تیز باندې ایښودی دی او د ټرای دپاره پکې ما یو دانه الو اچولي دي. نو غوړي چې دي دا زموږ ډېر زیات ګرم شوي دي او کوشش به دا کوئ چې په دې پسې ما فلیم چې دی نو بالکل نری کړی دی. چې څومره نری فلیم وي نو چپس به انشاءالله تعالی زموږ مزیدار
فینش کړو لږ له نور ټایم ورکو ان شاء الله دا تاسو سره شیر دا ماشاءالله ښه زبردست دا ماشاءالله تاسو ګورئ کلر د دې بالکل نننۍ ویډیو څنګه وه د خپل خیالاتو اظهار په کمنټس باکس کې خامخا وکړئ او انشاءالله تعالی که ویډیو یو خوښه شوي نو چینل زموږ لایک کړئ او ویډیو زموږ د فیملی اینډ فرینډ سره چې دی نو هغه شیر کړئ کم کسان چې زموږ په چینل باندې نه وي نو هغه زموږ چینل سبسکرایب کړئ او سره په خوا کې بیل آیکان چې دی هغه پریس کړئ چې تاسو ته د راتلونکي هر یو ویډیو نوټیفیکیشن چې دی نو هغه په ټایم باندې ملاویږي امید لرم چې نننۍ ویډیو به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوي د راتلونکي ویډیو لپاره ماته اجازت راکړئ د الله په امان